نن سبا فلسطین اسرائیل جنگ دی، تاسو ګوره په هغه وخت کې مسلمانان 313 کسان دي او بل طرف ته د کفر مسلح لښکر 1000 کسان دي. 600 کسانو په کې صرف زیرا چولی وي، ځان په اوسپونو کې پټ کړي وي او اسونه هتیار د هر څه ورسره زیاتی. او د مسلمانانو عقیده او د مسلمانانو یقین چې دی دا د خدای په ذات باندې یوازې اسباب نه وي، اسباب به سړی ګوري پیدا کوي. با قرآن کریم کې موږ تاسو ته حکم دادی واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. مسلمانانو ته دا حکم دی چې تاسو اسلحه جوړ کړئ، تاسو د دشمن مقابله وکړئ. مسلمان به صرف داسې نه کوي چې به د خوب راپاسي او میدان ته تش لاس وځي، اسباب د جنگ به سړی پیدا کوي. نو مونږ په دغه سیس کې مسلمانان پاتې یو چې څومره مونږ ته حکم دی چې تاسو اسباب جنگ اسلحه جوړه کړئ، نو کافر په هغې باندې عمل کوي. او زموږ مسلمانان ملکونه تاسو ګورئ 57 ملکونه دي. مونږ صرف د مذمت نه بغیر د اخباري بیان نه بغیر مونږ بل څه نشو کولی، ځکه چې مونږ تاسو د الله حکم پرېښودی دی، د دشمن خلاف مونږ تاسو تیاری نه ده کړې. نو د غړومبني جنګ مونږ له دا تعلیم راکوي چې دا دین اسلام په دې کې به قربانۍ راځي، دې کې به جنګونه راځي، د الله د توحید په عقیده باندې به خلک خپل بال بچ، خپل ځان، خپل وطن دا ټول هر څه به پرېږدي.